بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحدثنا شيخنا ومرشدنا العلامة الفهام مفتي محمد نظام الدين السركاني عن الشيخ جامع المعقول والمنقول منبع الفيض والفيضان دوحة المكارم وحديقة المفاخر أستاذ الكل عين العلم العارف بالله الشيخ بير محمد جشتي الجترالوي عن الشيخ المحدث الكبير الفاضل الشهير عزالي الغصر السيد أحمد سعيد الكازمي عن الشيخ مفتي الأعظم الشاه مصطفى رضا خان النوري القادري البريلوي عن الشيخ المجدد المحدث الإمام الشاه محمد أحمد رضا خان البريلوي تحويل عن أخيه الجليل الفاضل النبيل محمد خليل الكازمي الأمروهوي عن الشيخ العلامة محمد رياسة علي خان الشاجهانبوري عن الشيخ الرئيس المحدثين محمد إرشاد حسين الفاروقي عن الشيخ الشاه أحمد سعيد النقشبندي، وهما يرويان عن الشيخ سراج الهند العلامة الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي عن أبيه وشيخه إمام المحدثين الشاه ولي الله المحدث الدهلوي عن الشيخ أبي الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي عن الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي عن الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجازي عن الشيخ سراج حسين بن المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مزفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمهم الله تعالى وتبارك. اللهم اغفر لي ولأساتذنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن حق علينا وللحاضرين جميعا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم زدهم علما وعملا ومالا وولدا. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دا اللہ تعالی لاکھ فضل و کرم سرا او د خپل نبی مکرم محترم محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت سرا د تعلیمی کال اختتام باندې یوزل بیا د بخاری شریف د آخری حدیث د درس سعادت حاصلیږي. سینا مرئی راس عملګرتوب نه کوي، هفتې نه لږه عارضه ده. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ د خپل عادت کریمہ مطابق بابونه ذکر کئی او بیا کومه مسله چې ذکر کئی نو په ابتدا د باب کې د قرآن کریم فرقان حمید آغا آیاتون ذکر کئی. د کمو آیاتونو سره چې د امام بخاری د موضوع تعلق وي. داسم نه ده چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د دې بخاری چې کوم انتخاب کړی دی د شپږ لکه احادیثونه دا د منتخب شکل کې زمونږ ستاسو د وړاندې دی. لیکن داسې هم نه دی چې کیف متفقه څنګه حدیث مخې له ورغلی دی نو هغه حدیث یې لیکلی دی چاندبیني ورکې نه دی کړی. نه، چاندبین دا ځان له حصہ ده، لیکن دا چې کوم حدیثونه راوړي د یو خاص موضوع متعلق یې راوړي او د یو خاص مسئلې اثبات سره د یو خاص مسئلې رد هم کوي. علماء چې کلم کتابونه لیکلي دي تاریخ ډیر زوړ دی نو داسې نه دی شوي چې هغه کتاب لیکلی دی او کتاب کې بس حدیثونه راوړي دي. نه خاص عنوان ته حدیث راوړي. دلته چې کوم حدیث دا ذکر کوي او د هغې دپاره باب تړي دا هم د یو خاص فتنې رد امام بخاری کوي. او دې باندې څومره چې محدثین دي شارحین د حدیث دي کل ائمه بلا استثناء تمام متفق دي. او هغه د معتزلی فرقې رد دی. معتزله یو فرقه ده د شي معرفت چې بنده ته حاصلیږي پیژندنې حاصلیږي نو هغه په علاماتو باندې پیژندلی شي. مسائل خو ډیر دي. امام بخاری دلته د یوې مسلې رد کوي. نورم د هغې مسلې شته. معتزله ایصال ثواب نه مني. د ایصال ثواب انکار چې کوي معتزله کوي. یو بله مسله هم ده
د اهل سنتو او د معتزلو په مابین کې اوس خو خلکو باندې التباس الحق بالباطل یعنی ګډوډي ور باندې راغلې ده. یو مشهور اختلاف دی د اهل سنت او د معتزله په مابین کې. هغه دا دی چې معتزله اولیاء الله لا علم غیب نه مني، انبیاء له مني، او اهل سنت انبیاء لهم علم غیب مني او اولیاء لهم علم غیب مني. زمونږ بدقسمتي دا ده چې دې وخت ډېر مدعیان د اهل السنت والجماعه هغه نه د انبیاء دپاره علم غیب مني نه د اولیاء دپاره مني. امام بخاری باب دی باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة، یا باب قول الله، دو ترکیبہ متبادر دلتا جوڑیگی. ندع الموازین، موازین جمع د میزان، او یا موازین جمع د موزون. دا دواړه احتمالات لغت کې شته. معنی مرادی لحاظ هم صحیح کیږي. موازین جمع د القسط د صفت ته مصدر دی، ځکه دې باندې د مصدر کېدو په وجه باندې په دې باندې د مفرد کېدو د جمع کېدو والا اعتراض درست نه دی. لیوم القیامت د قیامت په ورځ باندې. معتزله د قیامت په ورځ باندې وزن اعمال نه انکار کوي. امام بخاری ځای په ځای باندې د دې باطلو فرقو افریشن کړی دی، تردید یې کړی دی. خدا اخری باب کې چې کوم حدیث راوړي دې کې د معتزلو د یو خاص عقیدې رد کوي چې وزن اعمال د قیامت په ورځ باندې حق دی. هغه چې نه مني نو هغه څه عقلي دلیل دی، وایي دا خو عرض دی. اعراض څنګه تللی کیږي؟ اعراض تلی څوک؟ الله. د عرض تلل دا خو ناممکن نه دی. ان الله على كل شيء قدير. یو شی خدام دی. امام بخاری بیکم آیاتی چې ذکر کړی دی د دې تفسیر کوي چې القسطاسو یا قسطاس د قس معنی کوي. لغت کې قسطاس هم صحیح دی، قسطاس هم صحیح دی، او د دې معنی کوي العدل بالرومیت. رومی ژبه کې عدل ته وایي. العدل عدل دے بالرومیت. رومی زبان کې څه الفاظ داسې وي چې د اهل لسانو نه ورک شي. ډېر څیزونه اوس هم کم چې دیهاتو کې کلو کې پښتانه پاتې کیږي، هغه چې کم الفاظ استعمالوي دا څه ډېر الفاظ دي چې موږ ته ناشنا ښکاري، رانه هیر شوي. او هغه چېرته بلې ژبې والا هندکو ویونکي، سریاکي ویونکي، پنجابي ویونکي خپل کی بیا زموږ د هغو سره واسطه راشي او د هغې معنا موږ د پنجابي زبان په حوالې سره ښه پېژنو، هندکو زبان په حوالې سره ښه پېژنو،
سریاکی زبان حوالے سره ښه پیژنو لیکن د پښتو په حوالې سره موږ نه پیژنو. دغه شانته قسطاس دا عربي لفظ دی لیکن د عربو نه ورک دی. هغه وخت کې د دې چې کومه معنا وه د عدل او د انصاف هغه رومي ژبه کې زیاته واضح وه، ځکه امام مجاهد د تفسیر امام دی، هغه د قسطاس او د قسطاس معنا کوي العدل بالرومیت، رومی ژبه کې عدل ته وایي. القسط مصدر المقسط، دا د مقسط مصدر دی. نو دې معنا باندې د دې معنا د عادل چې کله د مزیدونه واخیستې شي باب افعال نه، علم الصرف کې کم ملګري چې د بابونو خواص ویلي داسې ډېر الفاظ دي چې ثلاثي مجردو کې استعمال شي د هغه یو معنا وي، او چې ثلاثي مزیدو بابونو یو بل باب کې استعمال شي د هغې مختلفه معنا وي. دا هم د دغه قبیلې نه دی. خو که چېرته د دغه لفظ دغه معنا بله نه استعمال شوي او دلته استعمالیږي، دې ته ابتدا وایي، خاصه ابتدا. د دې مزید چې کوم معنا دا د مقسط هغه عادل دی، او مجرد یې کوم چې دی فهو الجائر ظالم ظلم. د دې نه بعد د حدیث سند دی د ملګرو وویو آخري راوي د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. دا وی قال النبی، امام بخاری سند ذکر کئی، سند په آخر کې وی قال ابو هريره نه روایت دی. ابو هريره وی قال النبی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. کلمتان دو کلمې دي. کلمه داسې دو کلمې حبیبتان الی الرحمن چې الله ته محبوب دي. دلته حبیبتان الی الرحمن نه مراد دا دی چې د دې کلمو ویونکې الله ته محبوب کیږي. حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان. او د دې ویونکې او عقیده ساتونکې حبیب لفظ تا ګورئ، فعیل وزن دی. حبیب شریف کریم، اللہ تا محبوبیت دائمی دی. او بید حبیبتان نباد الی الرحمن وی دا اللہ ډیر نمونه دی. هغه ډیرو اسماؤنا رب العالمین رحمان ذکر کړی دی. رحیم کې هم هغه پر رحمت دلالت کوي، لیکن رحمان کې حروف زیات دي، دواړه د مبالغې صیغې دي. کمن لحاظ سره او کیفن لحاظ سره مبالغه باندې دلالت کوي. حبیبتان الی الرحمن اکمی کلمې دي. بل صفت سره
خفیفتان علی اللسان، په ژبه باندې سپکې دي، هلکه دي، آسانی دي. او کمال سره ثقیلتان فی المیزان، د وزن اعمالو په تله کې درنی دي، د وزن اعمالو په تله کې درنی دي. دا کلمتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن یو صفت، خفیفتان علی اللسان دویم صفت، ثقیلتان فی المیزان دای دریم صفت. دا مفسرین محدثین چې ګورئ چې کوم شیوخ دي که ترکیب نه بغیر خو ترجمه نه کیږي، نو هغوی دا خبر مقدم دی. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا مفتدا مؤخره ده. دا چې کوم محدثینو لیکلي دي یا کوم شیوخی چې وایي، دا په اعتبار د ظاهر د عبارت سره دی. که ظاهر د عبارت نه نظر کړی شي، دې باندې تمام شارحین د حدیث متفق دي چې سبحان الله العظیم دا مصدر دے، واجب النصب دے، لازم النصب دے. سبحت سبحان اللہ دا پارا نکو سبحت سبحان اللہ دا لغت دا امامانو دی کی اختلاف دے چی واجب خودے دا دی حذف، خودی کی اختلاف دے چې دا عامل چې حذف دے نو وجوباً حذف دے کہ قیاساً حذف دے. امام رضی وی قیاساً حذف دے، او صاحب دا کافیے وی سماعاً حذف. واجب دے خدا میں یو قانون دے چې المحذوف کالمذکوری، المحذوف کالمذکور. نو بے خود سبحتو سبحان اللہ چوے بے خدا جملہ فعلیہ دا، بے خود شان دا دے خبریت دے. نو بے بدا عبارت پا خپل اصل بانی پاتی شی، ځکه اصل مفتدا کے تقدیم دے پا خبر کے تاخیر دے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ بعد پارا دا تلبس دا متلبسا، سبحان اللہ وبحمدہ متلبسا بحمدہ. دا اللہ سمرہ چی صفات دی دا یا ساتی صفات دا واجب کی دو خبری ضروری دی. یو صفات دا واجب صفات الکمال دی، صفات دا واجب صفات الکمال دی. صفات الکمال مطلب دا دے چھ دا اللہ پا صفتوں کے نقص نشتا، نقصان نشتا، عیب نشتا. دا اللہ ہر صفت دا عیب نہ پاک دے، او بل علا وجہ الکمال دی. دا سننا کتابوں نے چیدی دے ٹولو کے صدا دا سی خبر نہ دا چی تاسو دلتا او رئی. دا علم کلام ہر کتاب کی، ہر استاذ، ہر شرح کی دا موجود دی چی صفات دا واجب صفات الکمال دی، او صفات الکمال کی دو سرا علا وجہ الکمال دی. نو صفات الکمال زان لمانا دا، او صفات الکمال علا وجہ الکمال دا زان لمانا دا. صفات الکمال مطلب دا دے چی دا عیب نہ پاک دی،
आला वजहिल कमाल मतलब دا دے چې د دې څومره اشیا څومره د دې متعلقات دي هغه تمام متعلقات ته دا شامل دي، هغه باندې محیط دي، هغه محاط دي. لکه د الله پاک چې کوم صفات دي، سبحان الله یو خدایات ساتي. دویم صفات حقیقیه محضه، حقیقیه ذات الاضافت او اضافت محضه، دا یو بل تقسیم دی او مسلمه حقائق دی. دلتا اللہ تعالی سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ صفت روڑے دا صفت سلبی دی او صفات سلبیه دا واجب دا ټول صفات حقیقیه دا باری تعالی دی. او صفت حقیقی محض دیتا وی چې هغه په موصوف کې متحقق کېدو کې، موجود کېدو کې، ثابت کېدو کې، هغه په تعقل کېدو کې په غیر باندې موقوف نه وي. دا صفات حقیقیه محضه. او سبحان الله دا د الله صفت سلبی دی، نو صفت حقیقی محض د باری تعالی. سبحان اللہ معنی صدر دی. سبحان اللہ ترجمہ دا معنی پاکی دا اللہ لرا. دا سن پاکی دا ہر عیب نا، دا ہر نقصان نا، دا ہر اغا چیز نا چا اغا دا اللہ دا شایان شان ندے، دا غینا دا اللہ دا پارا پاکی دا. مسلمانان دا رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا وخنا تردے حد پوری دے بانی متفق دی چی اللہ دا ہر عیب پاک دے، دا ہر نقصان پاک دے، واجب دے، واجب لذاتی ہی دے. یو مشہور مسئلہ دا امکان کذب، اللہ دا پر دروغ ویل ممکن دی کنے دی ممکن. سا خبری علمی بھی کذب دروغ او صدق معنی رشتیا دا دے دوانو پا مابین کے تقابل تناقض دے، تقابل ایجاب و سلب دے، اجتماع دا متناقضین و محال دا. امکان اللہ دا پارا صدق واجب دے، نو چے اللہ دا پارا صدق واجب دے و اللہ صادق دے، نو طول بے کذب منے او کاذب کے دل اللہ دا پارا ممکن کے، نو تاخو جمع بین النقیزین اکڑا دیتا بھی اجتماع النقیزین دا محال دا. اللہ دا پارا کذب امکان دا محال دے. او محال آگئی کدا چرتا محال شی کنا، دا محال شی وی اللہ با عاجز شی، وی اللہ با عاجز شی. زکا ان اللہ علا کل شیء قدیر. وی دا کذب او دروغ دام یو شی دے او دا اللہ تعالی قدرت دے پوری متعلق دے. نو چکل قدرت اور پوری متعلق شو دے متعلق شو، نو بے خود دروغم امکان پا کے راہ ہے.
زمنګ د عام مسلمانانو خیال دا دی چې دا بریلوي چې کم علما دي د یا رسول الله وی او دا نور یا رسول الله نه وی، دی د سنتو نه بعد دعا کوي او دا نور د سنتو نه بعد دعا نه کوي، دی میلاد کوي او دیو میلاد نه کوي. وی دا ځکه چې رسول الله ستم نه دی کړی. نو اسې تاسو به دې ورځو کې ګورئ ګرد و نوا کې د بخاري ختمونه کیږي که نه کیږي؟ کیږي که نه؟ او ټول یې کوي. زه نومونه نه اخلم، څومره مکاتب فکر چې دي تمام مکاتب فکر ختم بخاری او جشن ختم بخاری او دا تقریبات دي او هر ذکر او یو بل نه سبقت دی. چیری پکی جلسوی اجتماعی بلپونه پکی پکی وی، خو پر تکلف ضیافت پکی موجود وی، میلمانه اوله راځي، دا ټول تکلفات پکی موجود وی، خو هغه کس چې کوم په میلاد باندې اعتراض کوي ختم بخاری باندې اعتراض نه کوي. نو اسی زمونږ یو حق نه جوړیږي چې ته دا کار رسول الله نه دی کړی بدعت دی. نو دا ختم بخاری رسول الله کړی، صحابه کرامو کړی، تابعینو کړی، تبع تابعینو کړی. امام بخاری خو ډېر وروستو سړی دی، دا خو د امام ابو حنیفه دن وسو کړو وسو کودو کې راځي، خو امام بخاری هم نه دی کړی. او د عامو خلکو خیال دا دی چې په دې مسلو باندې دا نه دي مسلې. که دا مسلې وې پکار دا وه چې ختم قرآن دې باندې هم فتوا د بدعت وې، ختم بخاري باندې هم دې باندې هم فتوا د بدعت وې. اصل مسله چې زه بریلي یم هغه دعا د سنت نه پس نه ده، حل اسقاط دایره حل اسقاط نه ده، یا رسول الله نعره نه ده، قیامت ورځې پورې یا رسول الله نعره مه وه، تا باندې سم نه کېږي. لیکن کوئ څوک مستحب ده، زیات نه زیات سنت ده، صحابو دا نعره لګولې. ډېر کسان خالي ذهن دي، څه مسلې موږ تکرار سره بیانوو. د هغې مطلب دا دی چې کوم کسان خالي ذهن وي هغې ذهن کې دا مسله راشي. نبی اسلام چې کله مدینې منورې ته راغی هجرت یې وکړو. مسلم شریف روایت دی، اهل مدینه د انډیا د بریلی ښار نه پیښور کې د رحمان بابا مزار نه مدینه منوره کې د رسول الله په موجودګۍ کې مسلم شریف صحیح حدیث دی، ماخله 419 نمبر صفحه دا دویم جلد دی. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، سړي او زنانا د کوټو سرونو ته وختل. وتفرق الغلمان والخدم في الطرق، دا د حدیث الفاظ دي مسلم شریف کې. ماشومان او غلامان لارو کوڅو کې تقسیم شو. فینادون یا محمد یا رسول الله، یا محمد یا رسول الله. رسول الله ته آواز نه کو، نه د رسول الله آواز یې کو. نو کو دا شرک وی، بدعت وی، حرام وی. نو د رسول الله په موجودګۍ کې صحابه، ماشومان، زنانا، غلامان نعرې لګوي لارو کوڅو کې یا محمدو یا رسول الله. د الله رسول یې نه منې کوي. نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې دا نعرې رسالت جایز ده، خو سره د جواز نه کته نعره نه لګې. ټیک ټاک زما مسلمان رورې، لیکن کته دا وې چې الله دروغ ویلی شي، الله د پاره دروغ ویل ممکن دي،
ځانته لاک مرتبه مومن مسلمان موحد وایا ته نه سنی نه حنفی ته پکا کافر. اصل اختلاف بنیادی اختلاف هغه د امکان کذب دی. هغوی موږ که چېرته ونه وایو الله دپاره د کذب د دروغو د امکان قول اونکو، خبره په دې کې نه ده چې رفع الیدین شته دی او کو نشته دی، امین بالجهر شته او کو نشته، تقلید شته او کو نشته. دا خو د مسلمانانو په مابین کې مسلې دي. زمونږ د اهل سنت والجماعه وتیره دا ده چې موږ فروعي مسایلو نه د اختلاف ابتدا نه کوو. کله چې اختلاف کړی دی زمونږ ائمه و مشرانو، نو بنیادی مسائل، قطعی مسائل، یقینی مسائل، ناقابل اختلاف مسائلو کې چې چا اختلاف کړی او نوې دینی پیش کړی نو زمونږ اسلافو د هغې رد کړی دی. او سبحان الله سبحان الله، الله دپاره پاکي ده د څه نه؟ د هر عیب. دا څومره چې ناس زما د وړاندې عام مسلمانان دي دوی خو په دې پوهېږي که نه چې دروغ ویل عیب دی، دروغ ویل عیب دی. نو ځان دپاره عیب نه خوښې د الله بنده، د الله دپاره یې خوښې. او بے دلیل ان الله علی کل شیء. نو دام یاد ساتئ د اهل سنت والجماعه مرکزی کتاب شرع قائد دی، زمونږ تمامو مدارسو کې پڑھاویږي. هغه که هرې مکتبې سره د هغې تعلق دی. هغې کې لیکلي چې شی چاته وایي؟ موجود ته، الشیء الموجود. او محال کم چې دی اخو ممتنع وي. محال څه ممتنع، دا تعبیر دی. ممتنع ورته وایه، محال ورته وایه، یو شی دی. لیکن محال ممتنع تعریف هم زده کوي. عام طور سره هغې تعریف دا دی د خلکو، شاید تاسو ته مې هغه تعریف یادي چې هغه به تقاضا به د هغې ذات به د هغې تقاضا نه کوي، د هغې ذات به تقاضا د عدم کوي، یا به هغه تقاضا د عدم کوي. هغه شته دی نو موجود نه دی، ممتنع دی. تقاضا خو یو وصف دی، یو صفت دی، موصوف غواړي. نو که هغه ممتنع دی، محال دی، او ته تقاضا د عدم کوي، نو د څه شي څوک تقاضا د عدم کوي؟ بے مشهور دی. صحیح تعریف د محال د ممتنع دا دی چې د هغې د مفهوم مصداق به د هغې د مفهوم مصداق به عقل موجود په الخارج نه مني. نو هغه نشته او شی خو موجود ته وایي. نو محال لا شی دی، شی نه دی. محال لا شی دی، شی نه دی. نو ان الله علی کل شی، قدرت خو په شی پورې متعلق دی. او تا لا شی راوست او د شی په ځای دې کېښود او بیا دلیل پیش کړې چې ان الله علی کل شیء قدیر. نو علی وجه الکمال دې ته وایي چې د هغې څومره متعلقات وي، د هغې څومره افراد وي، هغه ټولو افرادو ته به دا شاملي. هر یو فرد به د دې متعلق وي، دا به هغه به دې به هغې پورې تعلق نیولی. خو چې کوم شی قابل تعلق نه دی نو دا هغه نقصان د وصف د وصف د قدرت نه دی، بلکې د هغه مقبول دی چې هغه مقبول د دې لاندې راځي نه. ځکه ان الله علی کل شیء په خپل ځای باندې صحیح دی. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د دې ویلو فایده څه ده چې دا دومره ګڼ صفات په دې کې الله
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम फ़ज़ाइल अल्लाह ज़िक्र करी दी च हबीबताने इलर रहमाने खफीफताने अलल लिसाने थकीलताने फिल मीज़ाने अगर दे गायत ते चागा इनइकास दो शुआउ दे मुसब्बिह ता चोक चे तस्बीह हुई सुन्ना ची जाकिरीन दी दे जिक्र कई ला इलाहा इल्लल्लाह दरना कलीमा दा यौ लक्सलिरी जरा कौं बेश पैगंबरान अल्लाह दी कलीमे दा पार डाली गली दी ददे दवाइलो फायदा अगर इनइकास दे अशुआ दी अल्लाह जमंग तस्बीह ता न दे मोहताज मंग अल्लाह ता मोहताज बस दे बाने दरता यो खबर कोमा अगदा दे कुरान जमन गिरदो नवा की बयानीगी हदीस बयानीगी लेकिन जिक्र चोकचे कई अगे पसे खलक खंदीगी द जिक्र मजाक उड़ावीगी सुखजी जिक्र कई दा चढ़ता दे दया साथई दा हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु न रिवायत थे क़ाल यक़ूल रब्बु यौमल क़ियामा अल्लाह बद क़यामत पुरज़ बानी हुई चे सयअलमु अहलुल जमई मिन अहलिल करम चिदा जिकम शराफत वालदी फजीलत वालदी दा खलक चिकम द क़यामत पुरज़ बाने चिकम खलक जमा दिया गो तो पता उलेगी चे द बुज़ुर्गई और द सखावत वाला खलक सोक दे फ़कीला वमन अहलुल करम रसूल पाक न तपोस उकड़े शो या रसूल अल्लाह दादा सखावत और द बुज़ुर्गई वाला खलक सोकरी क़ाला अहलु मजालिस ज़िक्री फिल मसाजिद अहलु मजालिस ज़िक्री फिल मसाजिद दा अगा खलक दे च पु जुमातुनो के द जिक्र महफिलुन मुनाक़त कई पु जुमातुनो के द जिक्र महफिलुन का बंदा हर नेक अमल कई खुदा के सर जिक्र कई अगा बेहतर दे द अगा अमल ना चागा अमल नी की खो अगा अमल के जिक्र नहीं और द हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ना रिवायत दे दावी रसूलुल्लाह फरमाइली इदा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतऊ कल चितासो द जन्नत प बागीचो बाने तेरे गई नो पके उसरे गई आमदा से तिम तेरे गई नु सहाबा ने तपूस कई वमा रियादुल जन्नति या रसूल अल्लाह द जन्नत बागीची प दुनिया की कमी दी नु हुजूर तवई हिलक़ु ज़िक्र द जिक्र हल्क़े यो हदीस द हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना दावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमाइली दी लयबअसन्न अल्लाहु अक़वामन यौमल क़ियामति अल्लाह बा द क़यामत पुरज़ बाने कौमुन रापुरते की कौमुन जमंग पसेहन के द कौम कमा माना दा बिरादरी दाना नजरियती यौ नजरिए बांदी जमा खलक फी उजूहिहिमुन नूर के नहीं दास तापरे दा फी उजूहिहिमुन नूर चदा गई मुखुनो के बा रणाई द क़यामत पुरज़ बांदी बा राबशी रणा भाई आला मनाबिर लुअलु दमल गलरो मिंबरुनो बाने भाई यगबितुहुमुन नास खलक बा अगेता गिफ्ता कई काश चदा मकाम दा मर्तबा माता हासिल वे
हुजूर में फरमाई लैसू बि अनबिया इन वला शुहदा, दा अनबिया नदी चे पैगंबरान दी, शहीदान नदी चे दा अल्लाह पलार के कुर्बानी शवी दी। पजस्सा आराबीयुन अला रुकबतैहि, यौ बांडची रा पासी औ द रसूलुल्लाह दौड़ान दे द्वाना दा गोड़े पजमका बाने दी। और हुजूर तवई या रसूल अल्लाह हल्लिहुम लना नारिफुहुम, या रसूल अल्लाह मंगते बयान का, हुलिये बयान का चमंगे उपी जुनुदा कम खलक दे। जका फिक्र खुद आखिरत द टोलो न ज़ैद द सहाबा सो न हुजूर तवई हुमुल मुतहाबून फिल्लाह, दा खलक दे ची दुनिया के दियो बल सरा सिर्फ और सिर्फ द अल्लाह द पारा मीना के मोहब्बत कई हो बल सरा। लेकिन द मोहब्बत अगर रिश्ता अगर वजह अगर सबब अगर दुनियादारी नहीं, सिर्फ और महज अल्लाह द पारई। मिन कबाइला शत्ता, दागे बिरादरी बा मुख्तलिफी, यौ बद यौ बिरादरी से ताल्लुकी, दबली बिरादरी से ताल्लुकी। व बिलादिन शत्ता, और द मुख्तलिफो बिलादो नबई, दयो महल्ले बनई, दयो तहसील बनई, दियो जिले दियो वतन बनई। और जमकी की बा यजतमिऊन अला ज़िक्रिल्लाह यज़कुरूनहु, दई बद अल्लाह पर जिक्र जमकी की च अल्लाह बयादई। नो इबादत, हर इबादत पखपल ज़बाने इबादत दे। कुरान लुस्तलुम इबादत दे, कुरान बयानवल हम इबादत दे, मुंज कवल हम इबादत दे, रोजा निवल हम इबादत दे, और जिक्र कवल दा हम यो मुस्तकिल जान ला अला हैदा इबादत दे। अल्लाह तबारक व तआला दे जमंगस्तासो टूलो सही जाकिरीन नसीब की, और दागो जमात के दे अल्लाह ताला मंगा आगे सर वाबस्ता पादी की। दा सुमना मलगरी चे सकाल जमंग सरा दौरा हदीस के शामिलू आनंद देव आखिरी हदीस वावरिदो अल्लाह दे मंग सारा दे टोलोला खपल शरीयत बाने द अमल कौलो तौफीक नसीब की। जमा बस सिर्फ यौ इल्तिजावी कमखनी मलगरी दी कौसनी दी यौ इल्तिजा चागद बेअमलैना द दुकानदारैना इंसान बच कवलेशी का बंदा आगे बने अमल कई मुंस कवल खा खबर आदा ज़कात और कवल, हज कवल, तहज्जुद कवल, जिक्र कवल दे वक्त के खल्क चिचाता सुलहावई निकान और तवई दागो लिबास के मलबूस के रल बेहतरा खबर आदा। लेकिन दा कला बाइस द अजर दे और कला बाइस द सवाब दे। प्लार बे टिक टाक सूफी भी ज़ुईबा गिरा खरीली और यो बदामले के मुफ्तलाई माता चिकमा वजह कारी शायद नूरी वजी सोक अजली बदबख्तम की देशी ज़कद नूह अलैहिस्सलाम औलाद के हम मौजूद हूँ। लेकिन जो उमूमी खबर कोमा कचर तज द दिन कार कोमा खुद दीनदारी पनियत न कोमा द दुकानदारी पनियत कोमा जमा प्रोफेशनल यो लकसोक द चांद पोस कई तसकार के इमामत कोमा इन मतलब दादे जमा जरिया द आमदन और जमा द खेटे खिदमत चकम की गिन वागा इमामत दे नु इमामत के लजर मिलावेगी नु जुई सोच कई चे बल कारवली न शुरू को मा चे पाक के शजर मिलाउशी कम दीन खिदमत चेक हर चौक मलगरे पखपख ज़बानी चातम चेकई काका दिन आबाद मुहतमिम जोड़ेगी का मुदरिस जोड़ेगी का इमाम जोड़ेगी का खतीब जोड़ेगी
که سفیر جوړیږي که قاصد جوړیږي د دین د هر شعبې سره چې وابسته کېږي بس دغه یو التجا زما ده چې کم نیک کار کوي نو بطور عبادت او بطور نیکی کوي او د زړه نه کوي نو ان شاء الله زمونږ چې کم مهنت دی دا به نه ضایع کېږي او سکل چې کم زمونږ ملګري فارغېږي زه ډېر دې باندې خوشحاله یم چې د هغې کې اکثر ملګري هغه بالفعل مدرسین دي او د تدریس قابل هلکان دي الله تعالی دې موږ تاسو ټولو نه دا خپل کاوش چې تاسو کم محنت کړی دی ستاسو څه خدمت شوی دی دا ټول دی الله تعالی خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي الله هم خوشحاله ساته او مبارک مو شه.